عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خیر خیګنی د نور ته د نفع رسولو کی ډیر زیات سخیو. اجود الناس بالخیر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو خلقو نه ډیر زیات سخیو بالخیر، نور خلقو ته خیر پیدا نفع رسولو کی. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خلقو ته په خیر رسولو کی د ټولو خلقو نه ډیر زیات سخیو، چې چا بس ضرورتو چا بس حاجتو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با حاجتو ضرورت دی غي پورا ک معنا خلقو تبا په نفع په ګټه رسولو په خیر رسولو کی ډیر زیات سخیو پیغمبر علیہ السلام. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خیر رسولو نور ته دا صفت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو هر وخت کې د روزي میاشت نه مخکې او بعد کې هم، خو چې کله میاشت د روزي او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې واجد ما یکون فی شهر رمضان، بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاص کار په میاشت د رمضان کې خو با مطلب بیا ډیر زیات مطلب دا چې سخا به کوله، سخاوت به کو په خیر کې. دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې میاشت د رمضان کې و بیا اجود ما یکون فی شهر رمضان بیا ډیر سخی کېده په رمضان کې. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی لأن جبرائیل کان یلقاه فی کل لیلۃ فی شهر رمضان، ذکر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په میاشت د رمضان کې هر شپه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره به ملاقات کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تا قرآن لستلو. دی حدیث مبارک کې دا ذکر شو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با تلاوت د قرآن کریم کو، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام با اوریده. خو بل یو روایت کې دا راځي چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام با تلاوت کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با اوریده. یو بل حدیث مبارک کی راضی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې بل حدیث مبارک روایت کړي کان یعرض علی النبی صلی الله علیه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض علیه مرتين فی العام الذي قبض فيه. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په هر کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قرآن کریم اورولو، او په کوم کال چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تشریف وړ نو په هغه کال باندې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دوزل قرآن کریم تلاوت کو اورولو. نو په یو روایت کې دا خبر راغله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با قرآن کریم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تا اورو. په بل روایت کې دا راغی چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا قرآن اورولو. د دې دواړو حدیثونو مبارکو تطبیق بدی طریقې سره دا چې اول به جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم ولستو، بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لستو. لکه څنګه چې نن سبا حافظان دور کوي، یو ځل ورته استاد وي بیا دوباره
شاګرد وي نو علما دا وایي چې دا دور چې حافظان کې دام یو سنت طریقه سنت عمل په دې دوه روایتونو کې دا خبره ذکر شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته او جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په هر کال د میاشت رمضان کې قران کریم اورول. یو خبره دی حدیثونو کې دا ذکر شو چې پیغمبر علیه السلام په روزه کې ډیر زیات سخیو ځکه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام با نبی صلی الله علیه وسلم سره عرش په ملاقات کو. د دویم حدیث مبارک کې دا خبره ذکر شو چې په کوم کال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات کیده په هغه کال جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام قران کریم دو ځل په پیغمبر علیه السلام واورول. د دې یو حدیث مبارک د خبره ته اشاره کوي چې ملاقات د خیر خلقو بنده ته د نورم خیر کولو توفیق بنده ته ورکول شي. مثلا ته نن خو نیکانو صلحاو بزرگانو سره کینی دین عمل کوونکو خلقو سره کینی الله پاک تا ته د خیر د ښېګڼې د نیک اعمالو توفیق درته زیات درکوي. لکه عام طریقې سره نیکان خلق فرمایي چې کله په کومه ورځ باندې ته نیکانو اولیاو صلحاو سره ملاقات وکړي ناسته وکړي تا ته به الله پاک د تهجد توفیق درکوي. ملاقات ډیر زیات شي د نور اذکار او د نور عبادتونو توفیق درته الله پاک درکوي. ولې تاسو وګورئ چې کوم کس هغه مجلس تلاړ شي چې هغه مجلس کې نیکان خلق ناست دي نیک خبرې کیږي چې دی واپس خپل کور ته راځي هغه مخ کې حالت نه د نیک عملۍ کې ډیر زیات ډیروالی شوي. هغه مجلس د ملاقات د نیکانو صلحاو د ملاقات نه بعد د خپل کور ته راشي نو بیا نورم نیک عمل ډیر زیات کوي. وجه دا ده چې دا د نیکانو صلحاو سره ملاقات وکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با په میاشت د رمضان ټول عمر پیغمبر علیه السلام د ټولو خلکو نه سخیو په هر معنا د سخا سره یو چاته نفع رسول یو چاته خیر رسول. او چې کله میاشت رمضان براغه په دې کې به نورم ډیر زیات سخا به پیغمبر علیه السلام کو. ذکر اوی فرمی لأن جبریل کان یلقاه فی کل لیلة فی شهر رمضان. نو ملاقات د نیکانو صالحانو په بنده کې دا اثر غورځي چې نیکو اعمالو ته د بیا نورم ډیر زیات زړه کیږي. لکه څرنګه چې یو کس بد عملو بد کردارو خلقو سره کینی د هغې مجلس کې او د هغې سره ناسته وکړي هغه اثار دا وي چې دی بیا عبادت کې د ده سستی راځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د هر مجلس خپل تاثیر وي. د نیک مجلس نیک تاثیر هغه دی چې نیک اعمالو ته د نورم زړه وشي او نیک اعمالو کې د نورم ډیروالی راشي. د بد مجلس دا اثري چې هغه بیا د انسان نیک اعمال کمیږي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل علیه السلام ملاقات سره هغه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به نورم ډیر زیات بیا سخا کې بل طرف رسیدلو کې ډیروالی براته. همدې وجې نه علما دا وایي چې تاسې مجلس د نیکانو خلکو د نیکو خلکو صلحاو خلقو اختیار کئی نو تاسے بخیر طرف ته اڑول کیږي. ځکه یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله یو چا ملګرتیا دوستانه ناست شي عطر خرڅون کی
سره مشک خرڅون کی سره نو دغه نه مقصد دا چې خوشبوئی زی او کچیر مثال په تور چا دوستانه لوار سره راشي نو خامخا دا غلوار اثر دی چې د باندې اثر کیږي نو پیغمبر علیہ السلام د نیک مجلس د عطر خرڅون کی په مثال ورکړي بد مجلس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غبټي دا غلوار هغه اوس په چې ګرمۍ او تیر کوي هغه سره ورکړي دا لکه څنګه هغه متل کې وای چاعتا سرکینی نو عطار بشي خود بسوزی چې ملګری د لوار شي نو د دې نیک مجلس خپل اثر وی او په دې بل روایت کې د ابي هريره رضی الله تعالی عنه کی هغه دا چې فرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پاکال باندې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وفات کالو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید دوزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وورولو د دې بل روایت نه دا ښکاري چې کله څومره د انسان عمر زیاتیږي عمر ډیریږي به د پنه کمالي کې نورم زیادت راشي مثلا د ځواني عبادت په نسبت دی مشروع عبادت باندې هغه کمی خو چې کله مشر شي عمر ډیر زیات شي عبادت کې به زیادت راځي بیا دا د نیکو خلقو دا صفت وي چې کله د دې مرګ وخت را نږدې شي نو د نیک اعمال ډیر زیات کی ولتاسې اورئ څوک وفات شي نو یو بل ته بیا خلک وي د وفات د مخکې وي سړی ډیر ښه شوی و ډیر تلاوتونه کول ډیر ذکرونه کول ډیر نوافل کول دا د خوش قسمت خلکو کار وي چې وفات ته نږدې عمر کې د نیک اعمال ډیر زیات شي ښه اعمال صالح اعمال د دې ډیر زیات شي او په ځان باندې کوشش هم کول پکار دي چې خپل نیک اعمال وخت زیاتول پکار دي مثلا مخکې د زمانه کې یوازې فرض مونږ کوو 5 وخت مونږ کوو اوس کوشش کوه چې 5 وخت مونږ سره ته تهجد گزار موسیږي تهجد گزاري سره اشراق گزار موسیږي د ساخ مونږ کوون کې اوسېږي همدارنګه اوابین ادا کوون کې هم چې مطلب ماخام منځنه پس کوم نوافل کیږي شپږ رکعاته د اوابین وي نو ورځ په ورځ به مطلب ستا په دې نیک اعمالو کې زیادت راځي او زمونږ استادو دا کردار چې څومره مخکې وخت زمونږی د بزرګۍ د نیک عملي چې وخت تیریږي من کې غفلت ډیر زیات راځي دا بیا بد صفت ده غفلت د بنده لپاره دا غټ نقصان ده انسان چې افسوس په ورځ قیامت کې کوي ټول افسوس ارمان به څه شي د دې دنیا د دې لټي د دې غفلت به غفلت صفت ځان لري کول پکار دي غفلت کې پوهه کېدل نه دي پکار نو چې څومره عمر ډیریږي هما غرنګ نیک اعمال ډېرې دل پکار دي صالح اعمال ډېر پکار دي مثلا یو سړی سپاره تلاوت کوي وخت تیریږي چې د کوشش کې چې دوه سپاره تلاوت وکړي مثال په تور روزانه درود شریف سلسله وي وخت تیریږي چې د کې ترقی وکړي ځکه د هر سشي ترقی وخت باندې کیږي خود ځواني چې کم ډېر عبادت دا به ډېر زیات صفات ده کم سړی چې په صحت کې کم عبادت کوي کله کوم وخت بیا بیمار شي حدیث مبارک کې راځي په بنګاری کې هغه عبادت نشي کولای مثال په تور ده په ولاړه موږ نشي کولای پناسته کوي د تلاوت ډېر زیات نشي کولای لګي کې په صحت کې ډېر کو حدیث مبارک کې راځي دې توا د مرض